الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زما د دین اسلام عزتمند و محترمو، نننی درس ته په عنوان د هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صوم التطوع د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې په نفلی روزو کې. روزه دا په عبادتونو کې یو بهترین عبادت دی، د الله سبحانه و تعالی خوښ عبادت دی. د دې وجه نبی علیه السلام جن مبارک دا په نفلی روزو کې د نفلی روزو لپاره مستقله برخه د نبی علیه السلام د زندګۍ نه داشته دی. نبی علیه السلام سنت داو چې هیڅ یو میاش د میاشتو نه دا به نه راتلله مګر پای کې به خامخا نبی علیه السلام سنا سنبلی روزې دا نیولې. صحابه فرمایي چې کله به مونږ ګمان وکړو په نبی علیه السلام باندې چې یو میاش کې به روزې نیولې، مونږ به ویلې که دې میاش کې بیخي کوجه کوي نه او هغې کې به بیا کوجه کړله، او کله به داسې وه چې یو میاشت کې به روزې نه نیولې، زمونږ به ګمان راغی که په دې میاشت کې بیخي روزه نه نیسي، لیکن بیا به روزې ونیولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چېرته دا ثابت نه دي چې نفلي ټوله میاشت روزه نیولي، سوا د رمضان نه چې د رمضان فرضي روزې دا بیا ټوله میاشت نیولې، لیکن د دې نه علاوه بل چېرته نفلي روزه نبي علیه السلام پوره میاشت دا نه ده نیولې. نبی صلی الله علیه وسلم به هر میاشت دا چې راوخته نو د هغې په ابتدایي ورځو کې به څه ناڅه روزې نیولې، یا 3 ورځې یا څو. د ایام البیض به اهتمام کو، کوم چې د میاشت د منځنۍ 14مه 14مه او 15مه ورځ دا د دې د ورځو تخصیص به کو. نبی صلی الله علیه وسلم به زیاتې روزې نفلي دا چې نیولې حدیث کې راځي د شعبان په میاشت کې به نبی علیه السلام نفلي روزې دا ډېرې نیولې، او دا خبره به بده ګڼله او دا منع کړې ده چې د جمعې ورځ دا به د روزې دپاره نشي خاص کېدلی، صرف چې یو سړی وایي زه به هفته کې صرف د جمعې په ورځ روزه نیسم، دا جایز نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم به په هفته کې د یوم الاثنین یوم الخمیس د ورځې تخصیص کو، د ګل د ورځې او د زیارت د ورځې په دې باندې به روزه دا نیوله، او دا به فرمایل چې په دې کې انسان د څومره چې د انسان اعمال دي د هفتې د الله سبحانه و تعالی ته پیش کړي، نو زه دا خوښه ګڼم چې زما اعمال الله سبحانه و تعالی ته پیش شي او زه روزهدار یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نفلي روزو کې به د شوال د 6 ورځو د دې اهتمام هم ډیر کوو. د رمضان نه پس چې کوم میاشت راځي په دې کې 6 ورځې روزې دا به نبی علیه السلام نیولې، او دې فرمایلی دي چې صیامها مع رمضان یعدل صیام الدهر. کله چې انسان د شوال 6 روزې ونیسي د رمضان نه بعد، نو دا داسې دي گویا کې تا د ټول کال روزې ونیولې. نبی صلی الله علیه وسلم به په کال کې د عاشورې د ورځې تحري او تلاش کو، د عاشورې د محرم د 10 تاریخ د دې روزه دا به نبی صلی الله علیه وسلم نیول، او د فرمایلی دي چې په دې یو ورځ روزه باندې الله سبحانه و تعالی د یو کال تیر شوي ګناهونه د الله رب العالمین معاف کوي. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم به د عرفې د ورځې روزه دا نیوله، او د فرمایلی دي چې د عرفې د ورځې روزه چې کوم دی دا د یو کال تیر شوي او د یو کال راتلونکي ګناهونه الله سبحانه و تعالی په دې باندې معاف کوي. نبی صلی الله علیه وسلم سنت داو چې کله حج لراغلیو نو د عرفې په ورځ باندې نبی علیه السلام په خپل روزه نه ونیولې، یعنی دا معلومه شوه چې کوم حجاج حج دپاره ځي نو هغوی به د عرفې په ورځ روزه دا نه نیسي، او نور عام مسلمانان چې دي نو هغوی به د عرفې په ورځ روزه دا نیسي. د نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو کې صیام الدهر نشته دی چې یو سړی ټول کال روزه نیسي او یو ورځ پکې هم روزه ماتوي نه، دا سنت طریقه نه ده. د داسې انسان په باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې من صام الدهر لا صام ولا افطر. یو سړی چې ټول کال روزه نیسي نو نه د روزه ونیول او نه روزه ماته کړه، مطلب د روزې ثواب ورته نه میلاویږي او په ځان باندې لږ او تنده دا تېره کړه ده. کله به نبی صلی الله علیه وسلم اراده کړې وه د نفلي روزې
چې زه نن نفلي روژه نیسم. کور ته به داخل شو، کور وال نه به یې تپوس وکړو چې هل عندکم شیء، آیا تاسو سره د خوراک او څښاک څه شته دی؟ نو که هغې به ووایي چې نه خوراک او څښاک څه نشته دی، نبی صلی الله علیه وسلم به وفرمایل چې انی اذن صایم، بس صحیح ده زه روژهدار شوم. دې نه دا معلومه شوله چې د نفلي روژې نیت دا د نور د راختلو نه بعد هم انسان کولی شي. او کله به داسې و چې نبی صلی الله علیه وسلم به کور ته راغی نو کور به د خوراک څه موجود و، نو وی فرمایل چې زما خو اراده د روژې وه، خو زه راوړه زه به روژه ماته کړم. او دی فرمایلي چې المتطوع امیر نفسه، نفلي روژه نیونکی دا د خپل نفس امیر دی، ان شاء صام و ان شاء افطره. که خوښه شي روژه دې سر ته ورسي او که خوښه شي نو روژه دې ماته کړي. او کوم سړی چې نفلي روژه ماته کړي نو د هغه دپاره بیا د دې قضایي راګرځول دا مستحب دي، فرض او لازم نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې څوک تعالی دعوت درکړي د طعام چې راشه زما سره به روټۍ وخوري او ستا روژه نو ورشه او هغه ته ووایه چې انی صایم. هغه له به ورشي د هغه دعوت به قبول کړي او هلته به ورته چې انی صایم. که بالفرض هغه بیا خفه کېده نو بیا ورته خپله روژه نفلي دا ماتولی شي. د دې نه بعد یو بل عبادت د نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه هم ډېر بهترین عبادت دی، هغې ته اعتکاف وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د همیشه دپاره هر کال به نبی علیه السلام د رمضان په آخره عشره کې 10 ورځې اعتکاف کو، تر دې پورې چې وفات شو. الله سبحانه وتعالی هغه د دنیا نه روح قبض کړ، یعنې تر مرګه پورې په دې سنتو باندې عمل کړی. هر کال به نبی علیه السلام د رمضان په آخره عشره کې اعتکاف کو. یو ځل نبی علیه السلام د رمضان په اولنۍ عشره کې اعتکاف وکړو، بیا چې کوم دی په منځنۍ عشره کې اعتکاف وکړو، او بیا چې کوم دی نو په آخره عشره کې اعتکاف وکړو د لیلة القدر د تلاش دپاره. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د وحی په ذریعه باندې دا واضح کړه چې د لیلة القدر په آخرنۍ عشره کې ده. نو بیا فداوم مع الاعتکاف فی هذه العشر، په آخرنۍ عشره کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم د اعتکاف همیشوالی وکړو. بیا به همیشه دپاره د رمضان په آخرنۍ عشره کې آخرنۍ 10 ورځو کې اعتکاف کوو. نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف نه دی کړی مګر سره د روژې نه. کله هم چې نبی علیه السلام اعتکاف کړی دی نو ورسره روژه دا نیولې ده. کله به چې نبی علیه السلام د اعتکاف اراده وکړله نو صحابو ته به حکم وکړو په جومات کې به د هغه دپاره یو ځان له ځای تیار کړی شو چې هغې ته معتکفه وایي. ګیر چاپېره به کپړه پرده د هغه ځای نه تاو کړی شوله. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په 21مه روژه باندې د سحر لمونځ وکړو نو خپل ځای ته به یوازې داخل شو. نبی صلی الله علیه وسلم له په هغه ځای کې بستره ده وغوړولی شوه. نبی علیه السلام به هلته کې دا 10 ورځې یوازې تېرولې، ځان سره بیا بل څوک دننه نه اوسو په دغه معتکفه کې. نبی صلی الله علیه وسلم به په حالت د اعتکاف کې خپل کور ته نه داخلېده مګر د حاجت انساني دپاره، چې د انسان حاجت دی لکه مثال په طور غسل دی، جنابت یا چې کوم دی خوراک څکي یا قضای حاجت وغیره، دې دپاره به کور ته داخلېده، نور به چې کوم دی هسې کور ته نه ور داخلېده. دومره ده چې نبی علیه السلام به کله په دروازه کې خپل سر عایشې رضی الله عنها کوټې ته ور داخل کړ او عایشې رضی الله عنها هغه به راولګېده د نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک دا به ووینځه منګز به یې کوه په داسې حالت کې چې عایشې رضی الله عنها دا به حایزه وه. نبی صلی الله علیه وسلم په حالت د اعتکاف کې د خپلو بیبیانو سره ملاقات دا کړی. بیبیانې به راتلې، بیبیانې به رالې د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات به وکړو، خبرې اترې به وکړې او بیا به نبی علیه السلام ورسره ووته، خپل کور ته به واپس کړی، لکه څنګه چې حدیث کې د صفیې رضی الله عنها واقعه دا راځي. نبی صلی الله علیه وسلم په حالت د اعتکاف کې د خپلو بیبیانو سره نزدېکت نه دی کړی، نه چې کوم دی د هغه نه د خپلو بیبیانو ښکلول وغیره دا ثابت دي. نبی صلی الله علیه وسلم به هر کال 10 ورځې دا اعتکاف کو. په کوم کال باندې چې وفات کېده نو نبی صلی الله علیه وسلم په هغه کال باندې 20 ورځې چې کوم دی نو 20 ورځې او شپې دا اعتکاف کړی دی. وبالله تعالی توفیق.